د سوات په علاقه بڼ کوکارې کې نن بیا د هغه ځوانانو یوه غونډه وشوه کومو ځوانانو چې د علاقې د پرمختګ لپاره ګامونه اوچت کړي دي. د پروګرام شروعات د تلاوت کلام پاک نه وشو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانهر ان شانئک هو الابتر صدق الله العظیم. د ترقۍ په لار ګامزن فلاحي تنظیم خدام په حوالې سره د علاقې مشرانو او عالمانو خپل تاثرات بیان کړل. خدام فلاحي تنظیم دا ورو په ورو ترقي چې کوم دی هغه بیا عمومي او انشاءالله ان قریب دا وخت نږدې دی چې موږ او تاسو به ووینو چې په ټوله دنیا کې به خدام فلاحي تنظیم چې کوم دی هغه کامیابی به اختیار کړي. محمد اسحاق چې کوم د دې تنظیم بانی دی او هغه دا پروګرام جوړ کړی دی نو دا د دې علاقې د یونین کونسل کوکارۍ دپاره د خیر د ښېګړې خبره ده. دا جان علم او وقارو سره ډېر زیات په دغه ولاړ دي، په مینه ولاړ دي، په اوږه سره ولاړ دي. د دې خبرو نه بعد زه محمد اسحاق کاکو جان چې د دې تنظیم چیرمن دی د درخواست کوم چې راشي د خپلو خیالات اظهار وکړي. یو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې نن زموږ په علاقه کې یو فلاحي تنظیم بنیاد مونږ ښودی دی. د دې فلاحي تنظیمونو نه ډېر څه پیدې وي خپلو خلکو ته، ډېر څه ریلیف وي، ډېر څه مراد وي، ډېر څه د خیر ښېګړې کارونه کوي په خپلو علاقو ته، خپل قوم ته، خپل ولس ته. دا خو حقیقت دی چې تاسو به ګورئ زموږ دلته په علاقه کې غټه خبره دا ده زموږ د یو بل سره بې اتفاقي ده. اول کوشش زموږ دا دی، زموږ مقصد دا دی چې په علاقه کې به بې اتفاقي ختمو، په علاقه کې به غربت ختمو، په علاقه کې به بېروزګاري ختمو، په خپل قوم کې به یو اتفاق راولو، په خپل قوم کې به خوشحالي پیدا کوو. د خدام فلاحي تنظیم چیرمن محمد اسحاق کاکو جان وویل چې زموږ مقصد د غریب عوام خدمت او په علاقه کې بې اتفاقي ختمول دي. که چېرې زموږ ځوانانو جذبې دا شان قایمې وي نو ډېر ژر به د علاقې نوم روښانه کړي. صمد انجم پاسون نیوز کوکارۍ سوات.